وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وقال عليه السلام: إذا مات عليهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. د بدعات پرد کی مونږه درسونه او خطبه وکړل. اور د هغه بدعاتونه یو بدعت چې د مسلمانانو په دې علاقو کې عام شوی دی، د قبرونو په خول دي. او دا خبره ډیره زیاته غلو درجه ته روانه ده. د چا چې پلار مړ شي نو خلک قرض رالی، خدا عزیز والے د پیغور نه ځان بچ کی او د خپل پلار نیکه قبر پخی. او دا یو ډیر اهمه ذمہ داری په ځان باندې غني. حالانکه دین اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغاماتو کې د قبر د پخولونه منع راغلی دا. او دا یو طریقه یاد ساته، ہمیشہ لپاره په دینداري او په سنت کې نقصان او خرچه نشته او فائدہ ده، او په بدعت کې او په ګناه کې همیشه نقصان ده. لکه راسوک چې کلین شو کې جامت کې نو په دې جامت خرچه راځي، او ګیره چې مکمل پرېږ دې سره په خرچه نه راځي. قرآن تلاوت چې کې خرچه په نه راځي، او ټي وي موبایل او په حاشي چې ګوري نو نت د فارا په پیکج کې او خرچه به کېږي. نو دین آسان دی، دین فری دی، دین مفت دی، او بی دینه باندې خرچه راځي. مسلمان د بدعات او د بی دینه لپاره خرچې ته تیار دی، او مفت دین ته نه تیار. دغه رنګ ساده قبر دا د قبر خوره ده، په قبر ولګي د خرچه به نشته. خو ته چې قبر پخې او بیا په څنګه مرمر لګي نو دا په بی دینه کې خرچه ده. مړی چې دفن کو او درې ورځې بدعي تعزیتونه نه کې، د جمعې شپې خیرات نه کې، کلیزه او سلویختي نه کې، نه دین د مفتو کې بچت کې رالی. او چې نه په لومبۍ ورځ هم غویې لالی، او بیا پکې سقات هم کې، او بیا پکې د اولې او دویمې درېمې خیرات هم کې، او بیا ورپکې کلیزه او سلویختي هم کې، نو دا بېدیني د اوس به ته تاواني کېږي. بدعات ټول تاوان دی، رسومات او رواجونه او بيدینی ټول تاوان دي، او دین خالص فائدہ دا خیر خواهی دا الدین او النصیحه. نو ما عرض دا کو چې په دې ګناهونو کې یو ګناه زمونږ د پښتنو په مسلمانانو کې دا دی چې دې قبرونه پخې. علن کې صفا حدیث امام مسلم په کتاب الجنائز کې په باب تړي، باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه والجلوس عليه. حدیث نمبر دے 770 نمبر، روایت دے جابر دے اگوئی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. سیدنا جابر فرمائی زمون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین منع کړی دا ان یجسس القبر چې قبر دے پوخ کړی شي، وان او محمد رسول الله د دې خبرې نه منع کړی دا یبنا علی چې د قبر د پاسه د آبادی وکړي شي، وان یقعد علی او د الله نبی د دې نه منع کړی دا چې څوک د قبر د پاسه کینی. ولهذا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل پاکي جبه سره یو د قبر په حول منع کړل، بلې په دې حدیث کې په قبر د پاسه آبادی منع کړه، او بل د الله نبی د قبر د پاسه ناس ته حرام کړه، دا یې منع کړه. مسلمان به د الله د نبی د حدیث نه څنګه تیری
ټیک د معاشري پیغور دروند دی خو ولې د محمد مصطفی د پیغام نم زورور دی ټیک د عزیزان او رشتہ دار خواږه دي خو ولې د الله د نبی نه زیات خواږه دي ټیک د کلی د عزیز ولا پیغور په لکه درد جوړي خو ولې د محمد مصطفی د حدیث مقابله کول دا په لکه زخم نه جوړي که جوړي خو منه شو که نه جوړي د خپل ایمان غم وکا دا حدیث په ترمذی کې ابو داود کې او غن سنن وغیرہ نقل کړی دی د دې دیوبندیانو کې قبرونه وګوره د احنافو چرته به ان شاء الله د اهل الحديث قبرونه پاکو نه وي خدا احناف دیوبندیانو وګوره ته مقبرو ته لاړ شه په قبر باندې با مولا ولاړی او د قبر سرخ پوته په تلاوت شي د بدعت باندې من نه کی بیا دې د قبر په موقع باندې موي چې دا مړی اوري دا مړی ویني د امداد کې د لارشي او دا د ډېر لوی برخه خاوند دی په دې قبر په دې مقبره کې چې دا کم مولا ولاړ دی او بیان کوي دا ټول قبرونه خامخ پاک شوي قسم دې کدا مولا ترس کوي دې خو دې خلق ولاو کې دله سو اړول کې دله بیا سو بسکات کې چکه صابون ورکی دله بیا سو دې شومي دعوت ورکی ته واسکټ ظالم دې تا چولې دې ته سو کو ته چکه راوړي دې چې په پوخ قبر باندې راځو کې نو دا پوخ قبر خدا اسمان نه راغله دا خو اجي سه راغله دا قبر پوخ کړل او اجي سه ته دا رب ویلې دې په یکم تنخواه ورکی دا قبر چې پوخ کړل دا اسمان نه چانه دې پوخ کړي دا چیرمن او ناظم صاحب او ایم ان ایم پی پوخ کړي او د ناظم صاحب او چیرمن مخکې دې پلس نشي کوله د رب درجه ته چیرمنان رسول دي بس دا مولا الته په منبر الته په قبر کې مې منځونه کوي منځونه دې خوشي دي ابو صدقې کوي خیراتونه کوي یو لوی کیسه جوړ کړي ته غرق شي مقبره ټوله د بدعات وډه کړه په مقبره کې په قبرونو باندې شمع ولاړې دي دا شمع په مړې کا ردو کا عالم نرشا دارنګي مقبره کې خلکو په قبرونو کې لیکل کړي دي په دې لیکلو ردو کا خلکو قبرونه پاخه کړي دي په دې ردو کا خلکو په قبر څنګه مرمر لګولې دي په دې باندې ردو کا ته په قبر بیان کې ال تخوین دې مين دي ناشتي د قبر کاڼي په ځان باندې وي په دې باندې ردو کا ته عالم یاسي د سپینې جامې چولی دی برد دی توکړی دی ولټول ټوکېږي اوی چې را بس سرسایو وخت دی او د اړو نه عالم دی ته وي چې دی به د بدعات ډکرت کوي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د خپل شاګردانو سره روانو ډیر مسله وکړو نو یو کوړته ور وډبو او دالته نه د روټه مطالبه وکړه چې زمونږ ملمستیا وکړي نو شاګردانو ته تاسو کې چې ډېرو عالمانو کورونه تیر شو تر دې کور والا انتخاب ولې ویل دا کور د هغه عالم دی چې په دې علاقه کې د شرک او د بدعت په رد کولو باندې یاد دی وای د دې عالم د کور روټه زخه غنم ځکه چې دا عالم د اهل بدع او خلاف خپل جبه استعمال نو دا د عالم ډیوټي دا معرض دا کو چې دا الله تعالی نبی په خپل جبه باندې د دې خبرې کلک بیان کړل چې تاسو به قبرونو نه پخوي او تاسو به د قبرونو غلافونه هغه به چې کم دینو نو مزین کوي او نه په هغه باندې کار کوي نو ما خبره کوله چې د دې دیوبندیانو عالم د انور شاه کشمیری دا العرف الشذی کې د حدیث لاندې صفاری کړی دی ولا يجوز التخصيص عند احد من العلماء ولا البناء عليه وای په دې علماو کې لا داسې یو عالم نه دی راغلی چې هغه د قبر په خولو ته جایز وي دي دا عوام کله کله وی اختلافي مسلې مو بیانوي اتفاقیات بیان کې وای په دې د ټولو علماو اتفاق دي چې ګیره په سنت طریقې سره پرې دي تا ګیره په سنت طریقې پرې ده دا اتفاقی شی دی په دې د ټولو باندې اتفاق دی د ټولو علماو چې قبر په خول حرام او ناروا دي دا قبر چرته کې کچا پرې دا عوام اتفاقیات ته هم نه دي تیار حسي صرف بهانې نه ولې دي چې یاره دین کې اختلاف دی موږ سو عرض دا چې دا یو اهمه مسله ده په کار د چې د اهل علم دې تخیل شي علامه نووي شرح مسلم اول جلد کې د امام شافعي سے قول د کتاب العمن نقل کیا غوی رایت الائمه بمکه
ما په مکه کې علما ولیدل یأمرون بهدم ما یبنى ويؤيد الحدم قوله وما په مدینه کې علما ولیدل چې دا ډیوټي وا چې خلک به لګل مقتدیان ته آرډر کو چې نن مقبره ته لاړ شي او کم قبرونه په اخري دا ټول روان کې ځوان په دې کلو کې داسې یو عالم خو پکار دی جرأتمند چې دا هغه وسرسي او هغه خپل مقتدیان د دې لپاره ولېږي چې لاړ شي او د کلي د مقبره کې کم قبرونه پاخه شوي دي روانه کې او اواره کې او صرف یو لیش برابر دنګ پرې دی نور ختم کې عالمانو کې به داسې جرأت کله پیدا کېږي او عوام به داسې عالم ملګری کېږي کله دا مې یو غټه خبره ده عالم خو زه خبره وکړه خو چې اوس کته ورته حاجي صاحب ووایي چې استاد یې خپلې تنخواه وړې سره کار ساته موږ ورسره سایه په ټایم درکوو زکات مونږ بل ځای ته نه وړو تا له ویلو شومه او څلوېښتې او صابون چکې به تا سره وي خو ډېر اخوا دې خوا به نه ځې بس خپل کار دلته وي مونږ له مونځ کوه خلک وي مونږ کته او بره کوه او بس وي نور به ته ګورې په دې باریکو مسلو کې به وي ګوتې نه وي نو هغه مولا غریب هم وایي چې بس زما څوک مني نه زه به څه وکړم نو هغه غریب په ځای باندې ولاړ دی پکار دادا د علماو تایید کوونکي ځوانان دي د علماو تایید کوونکي سړي دي عوام دي چې دی وایي چې د عالم دا خبره په قرآن او حدیث ثابته ده او موږ به خپل عالم سره د قرآن او د حدیث په دې مسله کې اوږه په اوږه باندې ولاړ یو ته بیا ګوره چې را بدعت څنګه ختمېږي او علما غریبانان هم بې وسه وي هغوی څه ویلی شي ځکه د هر سړي خپل مسجد دی او چې کم عالم حق وایي نو هغه حاجي صاحب خپل جومات ته لر کوي نو یو لوی غم خلکو ته جوړ دی او دا یاد ساتي د دې وجه المغنی د ابن قدامه کې ذکر کړی دا چې دا څه وجه ده چې دا قبر په حول حرام دی او ویلي ان ذلك من زینة الدنیا فلا حاجة بالمیت علیه دا په حول ښکلي کول د دنیا سور سار دی او مړي ته د دنیا د سور سار ضرورت پاتې نه دی او خاصم کتبر هر څومره پوخ کې کته هغه په خړو خورو کې پروت دی دا سنگ مرمرو باندې تخ کول ښکارې خلک وایي لکه پلان کې ته وګوره کنه څنګه ښه کاڼي لګول دی دا څوک نه وایي چې پلان کې ته وګوره کنه څنګه خو سنگ مرمرو لاندې پروت دی ځکه هر چاته پته ده چې هغه په یو داسې کفن کې لاندې پروت دی چې په هغه کفن کې هغه ګرځېدلی نه شي هغه په یو داسې کفن کې پروت دی چې هغه کفن کې هغه ودرېدلی نه شي هغه په یو داسې لباس کې پروت دی چې هغه لباس ژوندو انسانانو سره وپر نه کوي هغه د خړو خورو لاندې پروت دی هغه ته د قبر د پخولو ضرورت نشته دا خو تا د خپل نمایش دپاره کړي دي هغه ته پې عذاب میلاویږي هغه ته پې تکلیف میلاویږي که هغه منع نه یې کړی او ته پته وه چې زما په علاقه کې دا بدعت دي نو عرض مې دا کو چې دا یو لوی بدعت دی او کوشش مې دا کو چې مونږ تاسو به ځان د دې بدعت نه ساتو قبرونه پخول د دې خلاف په خپل خاندان کې په خپل کور کې په خپل دوستانو کې یو مستقل دعوت چلوي چې زموږ څومره صحابه کرام وفات دي د ټولو صحابو قبرونه کچري څومره انبیا چې په مخ د ځمکه تیر شوي دي د دې تمام انبیاو قبرونه کچري بعض خلک دا یو شبهه کوي چې یره د محمد رسول الله علیه السلام قبر خو پوخ دی یاد ساتي د الله د نبی قبر د صحابو په دور کې کچا او نه په ګمبت او نه پوهو نمبر 2 د الله د نبی قبر د تابعین او د تبع تابعین زمانه کې کچا او هیڅ قسم سنگ مرمر او ګمبتونه پینو د الله د نبی نه 300 400 500 شپږ 100 کاله پورې د الله د نبی قبر بالکل کچاو او دې باندې هیڅ قسم آبادی نه و رستو تا ترک سبراغه د ترکو حکومت او خلافت عثمانیه دي دغه خلق رال ظالمان او د الله د نبی قبر معاف نکو پاغیم د شرک د میلې جوړولو د پاره د پاسه ګمبت کو دا حرام دی او ناروا دي او سو زله حکومتونو دا نیت کړل چې دا ګمبت راو ورسو او د الله د نبی قبر د الله د نبی د ارشاد مطابق بالکل صفاجی ځکه صحیح حدیث د مسلم کې راځي د الله نبی فرمایي جابر سے فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يجسس القبر د الله نبی د قبر د فخولو نه منع کړی دا و ان
وان يبنى عليه د الله نبی د قبر د آبادینا منع کړی دا وان يقعد عليه او د الله نبی په قبر باندې د ناست نه هم منع کړی دا نو د الله نبی منع کړی دا خدا رستو ظالمانو خلقو دا کار کړی دی نو د الله د نبی قبر د دې پوخواله به ال دلیل ګرځیدي چې دا کار صحابه وکړي کله الله د نبی په قبر باندې د آبادی صحابه او سلف صالحین کړي وي نو بیا یو قدر سوال راته چې یاره دا دی ولې کړی دا خو کله چې د الله د نبی د قبر دا خبره شپږ سوه کاله بعد راغلی دا نو دا شی خو حجت او دلیل نشي جوړولی دا خو د بدعتیانو د قبر پرستو عمل دی موږ ته قرآن او حدیث نه دلیل پیدا دا یو اهم خبره ده تر دې پورې د احناف یو کتاب دی هغې ته بدایع و صنایع د کاسانی وایي هغې کې وایي وی تجسیس القبور منع دی چې قبر باندې سنگ مرمرو کې خو تطیین القبر هم منع دی قبر بل لیو کېم نه بعضې خلک ځان سره وګوسي او قبر سکي خاړی کې بیا یې لیو کي دې ته تطیین وایي خټه به هم نه ورکې بس قبرونه په خپل حال پیدا که ښکاره به رسولې پکې راغې بس هغه بند که هغه مرمت که دې نه علاوه په قبر باندې بعضې خلک ګولونه دوړوي ګلان اچول په قبرونو حرام او ناروا دي بعض خلک د قبر د پاسه یو غټ صادر خور کی باغې آیت الکرسی لیکلي د شپې سپې راځي او باغې باندې سمجي او متیازې کوي دا عقل خو زمونږ د خلکو شته نه دا حرام دي ناروا دي په قبر باندې ګلونه په قبرونو باندې شمع بلول په قبرونو باندې مالګي کېښودل په قبرونو باندې پیسې تقسیمول د قبر زینت جوړول په قبرونو باندې لیکل تاسو وګورئ نن سبا د قبرونو باقاعده رجسټر جوړ شوی دی باقاعده روره پوره دی په دې ورځ پیدا شوی او په دې ورځ وفات شوی دی او د ډیټ اف برث دی پوره کیسې جوړه کړې ده اساده ګل چې د بې تعلیمه روانو نو هغه چې وکتل په یو خبره تاریخ پیدایش هر شي لیکلو هغه ترور والا ته وویل هغه وي خبرې وي دا سړی جو ټرک والی دی دا چې مړ شوی ولې وی ټرک ځکه والی دی چې کوم ټرک سره اکسیډنټ شوی دی دا ټرک نمبر هم په خبر لیکلی دی الله دې پوه کوي دا ډیټ اف برث دی په دې ورځ دی پیدا شو آخر کې بولي کې آخري آرامګاه آخري کوتکګاه دا د ټول عمر په بدعاتو تیر کړی دی د ولیکل آخري آرامګاه دې ټکي ته ډېر غټ ضرورت او فلا بن فلا لوی القابات ول ورګړي او د قبر سر ته هغه تخته لګولي څوک چې دا کار کوي دا کاروم حرام دی بعضې خلک پینټرانی هغه د قبرونو دپاره لیکل کوي دا لیکلو والا پیسې هم حرامې دي او ناروا دي د ګناه کار به نه کوي الله منع کړی ده ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کار کې به د چا امداد نه کوي بعضې خلک قبر پخوي وي د چا نمبر زمونږ دی کله چې قبر په خول کېږي دا د ګناه کار دی سلام به پې نه اچي ځکه چې څوک په ګناه کې مبتلا وي سلام به پې نه اچي کله چې قبر پخې چای به وله نه وړی عزیز ولي د دې ځای کې 60% رورولي او پښتونولي او کلیوالي د دې ځای کې 60% د کمې رورولۍ مخې ته د کمې عزیزوالۍ مخې ته د کمې یارۍ او دوستۍ مخې ته چې محمد رسول الله حایل شي موږ به محمد رسول الله لکو رورولي بالو لږ ورو وایي مونږ به محمد رسول الله لو کنه رشتہ داری او کلیوالی بالو سوچ پکار ده په دې خبرو باندې نو عرض ودا کو چې د قبر زینتونه جوړول یاد ساته آیو ډېر لوی بوزرګ عالم ډېر خبره کړې ده هغه یاد ساته اے دنیا والو دا قبر حسن دا نه دی چې په د اعلی سنگ مرمر ولګوا دا د قبر حسن نه دی چې په د باندې ټیلونه ولګوا دا د قبر حسن نه دی چې په د ګلانو شیندا دا د قبر حسن نه دی چې په د باندې شمع بلې کو ډیوې په ولګوا د قبر حسن دا دی چې د ښکلې عقیده اوسه او ښکلې عمل اوسه د دې غم مونږ کړی د دې غم خو مونږ کړی دی چې پلار له به قبر باندې سنگ مرمر لګوم خو تا دا سوچ کړی دی چې زما د دې پلار سپینه ګیره وه دې د کونټې په لاس باندې ګرځېدو اور د ده نظر کمزورې شوی و خو زما دا پلار چې مړ کېدو دته ما د قرآن عقیده ښولې وه
دی یو ځل چې ته ما په روژه کې د قرآن درس پکې نولی دی کم ځوان چې خپل پلار د قرآن درس ته نه دی رسولی او په جون کې په یو ځل د الله دا کتاب په ترجمه اورېدلی نه دی زما د قسم دې زوی د خپل پلار حق نه دی ادا کړی او دې پلار د خپل زوی حق نه دی ادا کړی دا دې خبرې باندې عالمان خبرې نه کوي خپل مور د مرګ نه مخکې یو ځل دوره تفسیر ته بوزه چې د الحمد نه تر والناس دا قرآن ووري خپل روح خپل رشتہ دار له یو ځل خرچه ورکا دا ډیر څلوېښت ورځې د ده د کور خرچه وکړه او دې ولېږه چې د موحد عالم نه د قرآن درس په روژه کې ووري چې یو ځل هم ووري نو پوه به شي چې زما رب زما په قرآن کې ماته څه ویلي لکه دنیا او لکه علم دی قرآن کې پروت دی که ډېرو د ختمېدو علم دی د تنګېدو علم دی تنګ به شي په قرآن مسلمانان د دې خوند نه خبر دي مسلمان ته څه پته ده حدیث کې راځي آخره زمانه کې به دا قرآن الله والی د شاتو د مچو په چان بنګار وکړي او د قرآن به الله د دنیا نه اوچت او د الله نبی و په دې امت FIR کټ کوي نو FIR کې به هم دا وایي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے رب زما د امت د زنا ګناهونه په خپل ځای دی په ناف تول کې کمې په خپل ځای دی د قسطونو کاروبار کو په نغدو په لسو په شل په قرضو په شلو دا رامیتوبې په خپل ځای وي دی انډر پلې کولې دا ګناهونه په خپل ځای دی په پراپرټۍ کې انشورنس او دغه بیمې دغه لارې راایستې وي دا یې ځان له خو غټ ګناه دار چې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما قوم لوی ګناه دار چې دا قرآن پرېږدو الله مخې ته به مونږ جواب وکړو او هر چا په هر سطح باندې دا قرآن پرېږدی بادشاہ په دې پرېږدی چې معمول کې قانون د قرآن نه نافذوي او ظالم انسان د لاډمیکاله او د ګرانت غوندې قانون نافذ کړی دی په قرآن زمونږ جج فیصله نشي کولی عدالت کې قسم دی دا تیل یو سپین سرې ښځه تلې ده او داسې قرآن وړلی او د جج مخې ته یې خېدی جج صاحب وایي ما له په دې قرآن فیصله وکړه چې قرآن زما باره کې څه ویلي وایي زه خو د لاډمیکالې قانون ستړی کړم زه خو د امریکا قانون ستړی کړم زه خو دې ظالم او جابر ججانو ستړی کړم ما له په دې قرآن فیصله وکړه چې قرآن زما باره کې چې په کور کې کښېنم بس زما نه به څه ورکړي نو دا بادشاهان به الله د دې ګریوان نه د قیامت پر ورځ رانیسي چې دا خو لا او قانون ستاسو لپاره دا خو دین دې ته نه وایي چې مونځ او داس وکړه دین دې ته وایي دا ایسیچو چې کمکار کوي دې ته دین وایي اوس وګوره چې په کوم دین کې دا کرنل او جرنل او چې په آرمي چې څه کوي دین دغې ته وایي دیني عهدې دغې خلکو سره دي او حال لري چې د دین په ځای په بېدینۍ استعمالي اصل دین خو دې قانون اصل دین خو دې فیصله یا لکه مونږ څومره چې جو چې دا زنا بند کړي دا پاخه قبرونه روان کړي څوک روانولی شي او چې ما سره یو ایسیچو شي او زه وایم چې راځئ نن زه دې مقبره کې قبرونه روانو تاسو په ایمان ووایئ چې برېتورو او بدماش سړي ټټ به وکړي چې ما سره ایسیچو ولاړ یا سر خو غځوئ که جبه نشئ غځولی وبکړي ټټ هلکه د عالم د منبر باندې چې مولا وغږېږي که نه نو دې چې داسې مخکې لړ شي دا مقتدیان وي د ده دا شی کار نه شي دا وی پوجانو بوترې نه چې اوسو ځنې وګوره به وي بیا به منبر ته اچوي نه وي عالم خو دغه حیثیت دی غریب بل زور څه عالم ټول خلک وایي عالمان حق نه بیانوي عالم چې حق بیان کړي دې چرغړه کښېنیسي او بیا څوک ویني هم نه تاسو چېرته ولیدل ګوره چې بجلي نه لوډ شیډنګ وي خلک روډ ته راوځي که نه راوځي لوډ شیډنګ روډ ته راوځي هسې چې ناروا قتل وشي خلک روډ باندې که نه باندې چینی چې ګران شي او بجلی چې شارټ شي خلک روډ باندې کنه باندې چرته تا داسې احتجاج لیدلې دی چې روډ بند شوی دی ځکه چې فوجیان د شپې راغلي دي او زموږ عالم یې بې قصوره وویل داسې احتجاج تاسو لیدلی و به هم نه ویني ته خو وکړه نو عرض مې دا کو چې دا د قانون کتابو نو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بادشاہ خو دې تړی والا دویم نمبر راشه عالمان د جمجا باچا په کیسو باندې ماړه نه شو په منبر باندې به ولاړې او د جمجا باچا کیسې کوي او قسم د کورونه کې ښځې جاړې وه بیګانو دقسې تسبیح غټې غټې راغستي او ډېر نر سړی و داسې ظلم وچه او حال دا دی چې د جمجا باچا په کیسې کې دا تش جیم هم نه دی ثابت دا فارغ ټایم کې چا بچکا چې ماته یو کیسې جوړه کړې ده او دین دی رایستې را د زمیندار خبره منبر ته رارسېدلې
دا زمونږ د مولانو حال دی. نو منطق ټول عمر وای، صرف او نحو ټول عمر وای، تحقیق دور نه کی کتاب نشي کړی. نو په منبر عالم قرآن بیان نه کړ، الله نبی وای ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا و مولا هو قرآن نه دی ویلي. د دین او جوانانو خلاف بم د الله نبی فایار کټ خزوانانو سینه کې طاقت او مټو کې طاقت او جب کې چالاکی او طاقت وا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے رب نوجوانانو هم دانه چې د قرآن لپاره لګمنډو. نو ما عرض دا کو چې دا بدعات دي. خدا بدعات به کله ختميږي؟ کله چې مونږ تاسو د سنت بیان شروع کو او د دې بدعاتو خلاف مونږ کار وکړو، ځان وکړو. قبرونه په خول حرام دي او ناروا دي، دا خبره مې ذکر کوله. او صحابه په وخت کې په باقاعده سرکاري یو ډیوټي د دیوا. علی رضی الله تعالی عنہ خپل پوجي جرنیل ابو الحیاج الاسدی ته وی اے ابو الحیاج الاسدی سیوا وی هغه ډیوټي باندې نه مقرروم په کوم ډیوټي چې محمد رسول الله زمو مقرر کړو. الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم. او تو اے سیدنا علی بالکل میں مقرر کا. هغه ورته وی ان لا تدع تمثالا الا طمستا. تورواله او باروزه او سرکاري بیج واچوا او داس یو مجسمه او بوت پرې نه مگر کته راو غرزوا. ولا قبر مشرفا الا سويتا. مقبره ته لاړ شو او غچته پوخ قبر روان کو یو لیش نه سیوا چې څومره قبرونه دي پکته یک خلکو په قبرونو کې غوړو جوړ کړل دي. هغه لار او قبرونه ټول هوار کړل بوتاله راو غرزول. فوجي دې بیج وسره شاکت نه چوبوله. دا د سیدنا علی په وخت کې جرنیلانو او فوجانو ته بدا ډیوټي ورکولې شو چې ګوره قبرونه بسوک نه پخې. ما د توي عالم په مقبره کې لګیای لنډي او د صورتونه کې د منځ او روزي دي. د منځ په مقبره کې د قبر په خوا کې دی غریب ته د صدقې نه د منځ نو د روزي نه بغیر بل شي نه دی معلوم. التم دی وی ګوره منځ کوي قبر کړي را سخت را مخامخ ټول قبرونه پاخه دي. قسم دې کومه اټرت کوي. الکه دا خو ټول چاته پته ده مونږ چې څوک نه کوي ګناهګار دی کنه دی. دې خبره کې څه شک شته؟ خو شک پدې کې چې څوک قبر په خول جایز غني څوک ناروا غني. حال لري چې د الله نبی حرام ګرځول پدې منکرات باندې را دوک عالم ډېر بد ښکاري چې خلک مري فرایض تبا شو دي په سنت او مستحبات بدل کړي. نو ما عرض دا کو چې صحابه کرامو په وخت کې به دې خبره ډېر اهتمام کړي چې قبرونه دې پاخه نشي او نه د قبرونو طرف ته ډیوی بل کړی شي. صحیح حدیث کې راځي مسند احمد کی روایت دی عبد الله ابن عباس صاحب نه د الله نبی فرمایي لعن الله زائرات القبور. د الله نبی وی لعنت دی د الله د طرف نه په هغه خزو باندې چې هغه ارسارزي او د قبر خوا کې قبرونه جارو کوي. د قبر نه چې ډېرې تاویږي په داسې خزو د الله لعنت دی. اسې زمون خزي په دې کې یک نمبر دی او ګل دی. کم نر سړی وی چې هغه خزي ته وی چې قبر لاله دی جارو ګره خپې د ماتوم کور کې نه سړی سره باندې نشي ویلې. د بازار کار روره خزي ته پاواله دی، د بی نظیر پیسو ته روره خزو لاړه ده، روره نوکرې په خزو شروع دي. کم دلتو په دې امت سړی را مخه ته کوي. سړی ناس دی هغه ځان له غټ نیټ کړی دی کور کې ناس دی او پیکج باندې نیټ ګوري او خزي ته وی تړي وډي کوا هغه سکی قسم بالله په سکولونو کې خپره په هسپتالونو کې او په هغه ځایونو کې خزي نوکرې کوي کم ځای کې چې الکان او جنکه مکس ګرځي. پردي الکان جنې تانګت یا چې کور کې خاون بے غیرت لري هغه په یکم ترخه راډیو ټرت کوي. حیا او غیرت پکې نشته چې دا زما حزدا دا پردو خزو سړو کې ګرځي او پردي سړی او خزي یو ځای کېدل ور دي. دا د سلو فتنو سبب جوړې دي چې چرته زما د خزي عزت تار نشي. دا پسترګې پټې چا لګولې دي دا لشل روپو. دا الله نبی فرمایي لعن الله زائرات القبور. خزه چې زیارت د قبر کینو لکه احتمال بغشتا خو احتمال دا دی چې د قبر نه بنصيحت وایي خو بیا هم بد احتمال پکې دی چې پردي سړي به ویني او شرک به وکړي. نو په داسې خزو د الله لعنت دی اگر چې احتمال بغشتا نو چې سراسر باطل احتمال دی او په مینا بازار کې او په لوډي مارک کې ګرځي او پردو سړو سره سوداګانې کوي. په داسې خزو بلانت یې بنوي په داسې خزو خو الله د اسمان نور وروړي. او بیا د الله نبی فرمایي والمتخذين عليها المساجد والسرج. فاغه خذ باندې لعنت ته چې سورۃ یاسین اغسته ره او د قبر په خوا کې سورۃ یاسین پڑھاوي
او په هغه خصم د الله لعنت دی چې کور نزی او مصلی وړي دا او د قبر مخ ته سجده کوي او قبر ته عبادت کوي په دې د الله لعنت سوچو کا. او بیا د الله تعالی نبی بل ځکه فرمایي وی لعن الله اليهود والنصارى الله دې په يهود او نصارو لعنت کوي اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا دې د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعتون جوړ کړی دي. ما یو ځکه بیان کوم یو بریلی مولا پاسه د ما ته وی استاد جی وی خبرې لګي سوچ سره کوا وای دې خلکو خو بعد د اولیاء عبادتونه نه دي کړې وای دا خو بدید بوتانو عبادت کوو الله په بوتانو رد کړی الله په څه رد کړی په بوتانو رد کړی وي مونږ خو د اولیاء عبادت کوو بوتانو نه کوو. ملتا بخاری مسلم ویل دی ویلاو مې د کتاب الجنائز ویل دی مې د الله نبی د مرګ په ټیم کې څه ویلي میں دا اللہ نبی فرمائی چھے لعن اللہ اليہود والنصارى اللہ دے پا یہود و نصارى لعنتو کی اتخذو قبور انبیائهم مساجدہ چھے دا خپلو پیغمبرانو دا قبرون جمعتو جوڑ کردے میں دی پیغمبران بوتانو کے انسانانو میں کم انسانان عبادت کرو بوتان میں نو کو عبادت د هر چا کېږي که بت دی که ولی دی که نبی دی خو په دې د الله لعنت دی. رب کریم دې مونږ تاسو صحیح د قرآن او د حدیث تابع کړي. د دې خطبې مقصد دا دی چې د قبر پخول حرام دي ناروا دي او د الله نبی په خپله پاکه ژبه دا خبره کلیر کټ حل کړې ده چې په قبر ناسته کول په قبر باندې غلافونه غوړول په قبر باندې لیکل کول او د قبر پخول او قبر باندې لیو کول دا ټول حرام او ناروا دي او بدعات دي. الله تعالی دې زموږ تاسو مسلمانانو ساتي. هذا وبالله